ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسخدا بزرگة قص مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درد فاق شوق سروي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه خبوم مؤمنان مسلمانان جلاله سرد ما نن جمعة الوداع در رمضان المبارک آخری جمعہ چر دین پس بلا جمعہ دا پر رمضان کے ناراض او دی جمعہ باندې مون رمضان رخصت اخلي رخصتی گی بیا کا الله خدای خبر چې چا په نصیب کې بوي چا نصیب کې بنوي د دې وجنا دی اخیری عشرة رسول الله صلی الله علیه وسلم عتق من النار عتق من النيران فرمایلی دي چې بدی اخیری عشره کې الله جل جلاله خلق تبخنه کوي چې غي 100% د دوزخ مستحق شي وي او په دې اخیری عشره کې الله ته متوجي شي د تراویح اهتمام کوي د روزي اهتمام کوي فل نوافل کوي خپل اذکار کوي دا الله په دغه انسان باندې هم رحم او کرم راځي او بیا د اختر پر ورځ باندې چې دا سه ورځ ده چې دا د مبارکو ورځ ده د خوشالو ورځ ده چې اسنه د غرض موږ نه په فضولیاتو کې په لهو ولعبو کې د شریعت نه خلاف سيزونو کې تیر شي ذکر ټول میاش روزي د سره شوی دي تراوی شوی دي اذکار شوی دي او شیطانان تړل شو هغه خو سمندر کې گزار شو خدا اختر پښپ باندې را پرانستې شي نو بیا چې کوم نه خپل رابطونه شروع کی د خلکو بزلونو کې چې کوم دغه وسوسې شروع کی لکه دې بنده صحیح روزي لسلی وی اعتکاف کړی وی بل فرض اعتکاف نه کړی اسه اسکار کړی وی هغه اثر به ان شاء الله وی ټول کال بدیر شیطان د زور نه د خواهشات نه ان شاء الله بچي او په دې رز باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپل هم چې کوم دی بهر وته دی د پاره دی اختر د مانزو خلق ته حکم کړی دی خدایا ساتي د اختر پرد باندې چرته اشراق منځ نه کوي د اشراق منځ د اختر پرد باندې شم دک منځ دی د اختر د منځ دی د اختر پرد باندې ما اشراق منځ نه کور کې نبی په ادګه کې د منځ د مخ کې بعض روایتونو کې بنده کور تلاړ شي واپس کې بیا کوي نه پد کوي خدا د حضور صلی الله علیه وسلم طریقه ده ادګه کې وسړې ده
او مس کوي نفل کوي علي رضی الله تعالی فرمایي چې وروره د اختر پر ورځ باندې مز وکوا د اختر په اشراق مون نشته ورته وی زاده ما به الله تعالی په مون باندې نه عذابای علي سے به تو فرمایل تا به الله په مون نه عذابای او تا به الله حضور پاک په مخالفت باندې عذابای چې حضور پاک کوئی می کوته کې د اختر پر ورځ باندې د اشراق مون نشته دغه مز د بس را 2 رکعات لرو کو بیا که بنده کور ته واپس لاړ شي کین نو هغه جدا خبره ده لیکن نه به ادګا کې کوي اشراق مز او نه به کور کې کوي دغه سپلو اختر کې بنده چې ادګا ترازی نو لګ د وخت راته پکاري او خوراک سکاک نی پکار نو اختر مون د وخت پکاري ځکه قربانای سنبادل غواړي او پکاري چې قربانای په س غوخه باندې یا س باندې دغه بنده چې کوم دغه خوراک شروع کی دا سنت عمل او د وړو کې په اختر پر ورځ باندې بنده خوراک وکي خپ کلار باندې بیا عیدګاه طرف تلال شي او عیدګاه کې د 2 رکعات موز دا چې وکي نو بیا واپس کور ته راځي دا غي نه مخکې فطرانه هغه سرسای چې وتوي دا ورکول پکار دي بلکې روزه کې ورکول پکار دي چې غریبانان په ځان نه سکار وکي نورم صدقې خیراتون اختر پر ورځ باندې غریبانان سره امداد کول دا سنت او مستحب طریقه دا اختر پر ورځ باندې نخې جامې چې خامخا نه وي دی خې جامې چې کمیتا ته خې جامې ښکاری هغه واچو غسل وکا نور صفائی د بدن وکا ځان باندې خپل خسته عطر لګوا لیکن که چا سره بالفرض نوی جامې یا داسې لازم خامخا فرض دي ډېر خلک ته جای سره با دا درک پنه لګي لیکن خنخ جامې هغه غسل پکار دي تکبیرات الله اکبر دا الله تعالی بڑای بیانول پکار دي دا الله تعالی شکریا دا کول پکار دي چې اختر د ارس په عبادت کې تیر شي دا نه چې له ولعب کې تیر شي ټول ورځ تماشو کې تیر شي بلکې په دې ورځ باندې ډیر د الله تعالی ذکر اسکار پکار دي که تاسو خیال کړئ د اختر پر ورځ باندې بعضې داسې لوبې د هغې میدانونه لګي نوجوانان خو په دې نه پوهېږي بس هغوی ته وردانګي د جوارای میدان لګي د شریعت نه خلاف چې کوم دی دا یاد ساتئ دا زمونږ هغه روجې او هغه تراویح غار څه بربادوي ټیک ته یو جایز چې کوم دی لوبه ده مباح لوبه ده شریک شه پکې لیکن د شریعت نه خلاف څه چې کوم دی د هغې نظام ساتل پکار دی ځکه ټوله میاشت روجې نیسلې دي ټوله میاشت چې سپاري کړې ده اوس شیطان او نفس سړند دا دله خرابوي د دې وجې نه انس رضی الله فرمایي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ارشاد وکړي چې د اخیری عشره کې چې کوم دی څنګه تاسو مخکې بیان شوي دي چې اخیری عشره کې ليله القدر شپه راځي ليله القدر شپه دا زره میاشت نه بهتر ده الله دې نصیب کې چې چاته نصیب شي تیر شي متپتن لګي لیکن بعضې خلک د نخو نه مالي چې دا پلانکای شپه ده هغه چې بعض څوک پې پوهېږي هغه جدا خبره ده خو دا احتمال دی یقیني خبره نه ده هغه فرمایي شب قدر کې جبرئیل اسلام د ملائکو یو ډلې سره راکوش او هغه خلکو دپاره دعاګانې کوي چې ولاړي په ناسته باندې د الله تعالی ذکر کوي عبادت کې مشغول د رحمت دعاګانې ولا غواړي چې کله د وړوکي اختر رس شي لکه سبا یا بل ورځ الله دې سبا نه بل ورځ کې چې دا روزې زموږ برابر شي لیکن که واقع دې یو کم دیر شو میاشت وي بیا د الله په ټیم باندې اختر راولي بې وخته نه انس سے فرمایا چې حضور فرمایي چې دا وړوکي اختر رس شي کله نو الله جل جلاله د خپلو فرشتو مخکې د بندګانو په عبادت باندې فخر کوي ځکه چې دې فرشتو په بني ادم باندې اعتراض کړو چې هغه خلق پیدا کې چې هغه په فساد کې په ځمکه کې یا الله دا خلق په پیدا کو ځکه الله تعالی ملائکو ته ویځي او بني ادم پیدا کوم خلیفہ په ځمکه کې وی الله دا خلق پیدا کې چې فساد وکړي ځکه دا غي نمخ کې د پیریانو بادشاہي وا ای بقت غارتنا او ډیر رواني به کول په دې باندې قیاس وکړو نو الله جل جلاله د فرشتو مخ کې چې کوم دی په غي باندې په فرشتو باندې فخر کوي د اختر پرز باندې او پختره دي کوي ای زما فرشتو هغه مزدور چې خپل مزدوري پوره کړی وي
دا څه بد ده نو فرشتي ورته وایي چې ای زمونږ ربه هغه بد ده خدای چې هغه ته پوره مزدوري ورکړي شي الله تعالی ارشاد وکړي چې فرشتو زما دي غلامانو او زما وینځو یعنی زما نارینه او زنانه او بندگانو زما فریضه ادا کړه پوره یو میاشت روزه ونیسلې اوس په چغو چغو باندې دعاګانو هغه کې مشغول دي عیدګاه طرف ته روان دي زما د خپل عزت باندې قسم زما د خپل جلال باندې قسم زما د خپل لوی شان باندې قسم زما د خپل اوچتي مرتبه باندې قسم چې زبر د خلکو دعا خامخا قبولوما څومره لوی خبره ده الله فرشتو ته وایي د دعاګانې به قبولوما او بیا د خلکو ته خطاب وشي او आवाज وشي وته وی واپس راشي کور ته دی تاسو خپل خپل کور ته دی تاسو ګناونه ما معاف کړي تاسو بدای ما په نیکو باندې بدل کړي داخله د عیدګاه په داسې حال کې واپس کیږي چې ګناونه معاف شي الله دې موږ دغه نه وګرځي خدا د هغه خلکو لپاره چې تاسو بیګام دا اشاره وشو سره مخکوم جا اشاره شوه چې یو څو کسان دي چې هغه دومره بدبخت دي په داسې رد باندې هغه ته معافي نه کیږي چې یو چې کوم دې سره رحمي کټ کوون کړي چې خپل ولی کټ کوي بل به کې د مور پلان نافرمانی کوون کړي او بل هغه چې همیشه په نشه کې مست پروتي شرابي وي او بل حسد کوون کې اوس موقدا یا رزدا یا یو نیمه رزدا کومنګ او تاسو ته صحیح په اخلاص سره توبه وباسو ان شاء الله الله د چاني کی ځای کوي اج کوم مختصرات ویلې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره چا چې زری په زره باندې کې کړی وي الله وایي زه چا ظلم نکوم د دې زری نه کای به ته چې کوم د ثواب ملاويږي دمر پورې به ته ملاويږي چې یو مسلمان د بل مسلمان ګیر تراشه وګوري مخ ته وګوري اس معمولی څه شی به کې نه ختوي لکه وی اختر یا سر د خاور ساسر ا دې غلري کې الله په دې دې کې ور کوي ځکه ایمان څه ته وایي حضور پاک فرمایي د ایمان اعلی درجه لو یخراندا لو یسانګا دا د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه او ولا څنګه معمولی د ایمان چې کوم نه درجه سره چې یو بنده په لار باندې زی ضروري شی د لار نه لري په لار باندې زی د ګټه پرتوي خټه پرتوي ازغه پروتوي شیشه پرتوي د دالری کې الله جل جلاله دې انسان له بدی باندې اجر ورکوي باقاعده حضور پاک فرمایي ما په معراج په جنت کې اوس ولید یو کس ما جنت کې اوس لري ولید ما چې تاسو کو دې په جنت ته راغله دې وی دې په لار باندې ته ایو خرانډه پرتاوه اخرانډه دې لار نه نکړه او ته پغی باندې بخنه بل ویو ونه یو دغه خلکو ته تکلیف بغي هغه کټ کو خلکو ته تکلیف بیانو الله غل پغی باندې جنت ورکړو دغه سه حضور پاک فرمایي په بنی اسرائیل کې یو خزوا بدکار وا ډیر زیات عمل کې کمزوري وا لیکن هغه ته الله جل جلاله په سبانه بخنه وکړه بلا ربان اطلاع یو سارا باندې یو ځنګل باندې ایو سپیچ کوم دی هغه جبر ایسره تندر وجه پریشان دي او دې زنانه چوکتل چې دا سپی تګره کله و چې ختم شوی مړ شوی دغه خپل کوه هغه خپل چې کوم دیغه پیزار چې استوي لکه د بوت په شکل باندې یو پیزار کوه وته وي خلک یا بوت په شکل باندې یو چوي دا غینه بوکا جوړ کړه دا خپل صادر نه بیاس ته جوړ کړه او هغه وبراوي استي هغه سپی له وګور کړی الله دا غي سپی په وجه ته بخنه وکړه یا رسول الله پسپو کوم چې کوم دی اجر شری نبی رسول فرمایل هر زی روح سیس چې کوم دی روح والا سیز اغا پای کې اجر دی ان کدا زهرله شیز دی خو ته چې ملکه په داس طریقې به ملکو چې څنګه شریعت کې من راغلی لکه په اور باندې سوزول یا داغه چې کوم دی بعض خلک سپې روانیو کې بیا ځوند کی بیا وਹੀ دا تی پښو روانیو کې حضور پاک فرمایي پښو یو زنانه پرهیزګار وا ډیر تهجد گزار وا ډیر نیک خزوا پښو ور سروانیو کو پښو خو چکور کې ګرځي یا پایتو کې یا غوړی توي کې یا چې کوم نه سلوخه چې خارشي پروت خبرې دي نه
دې زنانه دي پرهیزګار زنانه دا پیشو په کوټه کې بند کړه. حدیث مبارک کې راځي دا پیشو دا سي بند کړه چې نه وته خپل څخه خوراک ورکو او نه دا ښکار ته پرې خدا د دې پیشو په وجه باندې الله تعالی دا جهنم ته بوتلا. د دې وجه نه الله جل جلاله مخلوق سره ظلم نه کوي. پر دې مرګ ته پوسو کوي چې دا په آداب باندې آداب دې ته وایي چې د هر چا خپل حق ورکول دي. حضور فرمایي دین ټول خیر خوایدا دین ټول ادب دی. یا رسول الله دین د چا خیر خوایدا دین د چا ادب دی؟ وی دین دا خیر خوایدا الله دا الله د پیغمبر دا الله د مخلوق دا الله خیر خوایدا چې الله سره شریک نه پیدا کړي. الله نه بغیر بل چاته سجده نه کوي. الله نه بغیر بل چاته غیبانه وازونه نه کوي. الله به مسجود او معبود مشکل کشا حاجت روا الله خالق مالک رازق دا بغړي دا باقی ساتي دا د الله حق دی چې الله سره به څوک شریک نه پیدا کوي. دغه د حضور صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام حق دا دی چې حضور علیه السلام خاتم الانبیاء به مني خاتم الرسل به مني. حضور پاک به ټول مخلوق نه غوړه غني. حضور پاک په کوم دی اخیری پیغمبر د ټول پیغمبرانو سردار بغني. د حضور علیه السلام درجه به د هر چا نه اوچته غني. خدای مګړه به شک چې بنده دی نور کل واړه صفات دي پرشتیا. دا د حضور پاک ادب دی دا د حضور پاک خیر خوایدا. د نبی اسلام اصحاب کرام دا ټول په شان دستور دي. د دې په ادب کې احترام وکړي په دې پسې به خبرې نه کوي. د دې ایبونه منلټه دا اصحاب کرام خیر خوایدا. دا غین رسول تابعین تبع تابعین اولیاء کرام دا الله تعالی نیکان بندگان دا غي خیر خوایدا را چې دا د الله تعالی اولیاء کرام دي. ادب به کې احترام به کې سجدي به وتنه کې اې د بدور چې کوم نه عزت نه کې چې ته هغه د خدای درجه ته ورسې چې دې په عالم الغیب د پارس زما په حال باندې پويږي پارس باندې الله پويږي. دا د اولیاء کرام حق دی. د عام خلکو خیر خوایي او ادب دا دی چې هغه سره به ته خسلوب کې ستا گاونډي دي ستا د کور گاونډي دي ستا د دکان گاونډي دي ستا د جماعت گاونډي دي ستا چې کوم دې د لارې گاونډي دي ان چې ستا په لار باندې په بس کې پلن کوچ کې وسړی تاسو سره په سیټ باندې ناشته دا ستا گاونډي دي. د سره به خیر خوایي کې د سره به چې کوم دې خسلوب پکې د سره به ظلم زیاتې نه کې هغه حق ادا کې دا د غادب دی دا دغه خیر خوایي ده. دک شان مد الله د ټول مخلوق چې کوم دی زناور سره به زیاتې نه کې. ستا کور کې چې کوم دی خر دی استه چټو دی واده میخه ده دا غي حق ادا کې حق دا غي دا کول دار چې په وخت باندې بوتاو بور کې په وخت باندې بوبو ور کې ګرمه سردای خیال به ساتي کبي مار شي دوايي به کې ظلم زیاتې به سره نه کې وਹੀ ټکي به نه. باز خلک خر باندې را باندې کی یا زمیندار سره چوکوي دې چوکه کې چې کوم سر کې یو میخ ورګړي چې کله به یو کنه داور یو داور یا ساته غره چا چې دا کارونه کړوي د قیامت پرز با داغه نه بدل غستې شي. دا به زبان سره زیاتې کول ظلم کول دا خو د الله قهر ته دعوت ور کول دي. بعض خلک په خر باندې دومره بر واچي دا د الله د مخلوق سره د زناور سره خیر خوایدا چې دومره بار په ما چوا چې هغه وړې نشي. دا چې خوراک ورکو چې هغه په هغه باندې پالل نشي. تاسو ما غلې مې حضور پاک یو لار باندې روان یو باغ کې اوخو برلارې کو حضور پاک پوه شو خواله ولل چې خواله اوخ برډېده حضور پاک ته وګ مبارک نسلو وی دې مالک څوک ته یو انصار راغی وځه وی دې خو ما ته شکایت وکړه وی دا شکایت وکړه چې کار را باندې ډیر کې یو خوراک نه راکړي خدای نه ویریږي دا تانګ په لکسوستو دا لمسې د لکسوستو دا د الله مخلوق ته دل دم ورکو خوراک ولا پټې ورکو سکاک ولا ورکو دا د الله د مخلوق سره خیر خوای بل یو خبر لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سب خبر باندې الله پوي کړو ولکه دې مالک څوک ته یو سړی راغی وځي مالک وی دې خو ماته شکایت وی څه شکایت کو حضور وی دې و چې ټول بارونه راړو بلا مزدورای ملو کړی او سوادر روان ما په کاله لای حضور پاک سفارش وی دې ما لالو زنګل زناور راغلی د حضور پاک ته شکایت کړ دې دا د مخلوق د پاره خیر خوایدا دا د مخلوق د پاره ادب دی. حضور پاک فرمای ساروی چلاله په 13 چاړه باندې حلال په داسې چاړه ما حلال چې ته تکلیف رسیږي. بعض خلک ساروی چې ملکی لیک غیر مذهب خلک نو په لرګي پیرا کیږي یا ولا په سر باندې گزار ورکی یا چې کوم نه داسې طریقه باندې ظلم دی زیاتې دی دا د الله قهر
دعوت ورکول دي د الله د مخلوق سره به احسان کوي تر دې چې د میګو سره په لار باندې زی ته پته لګي دا د الله مخلوق دی اوس ته خبر نه خو جدا خبره ده هغه چې میګي نه په میګي باندې په اوس باندې پنګ دي دا د الله مخلوق دی ضروري شی دی چې کوم حدیث مبارک کې راغلی دی چې ضروري شی د ضرر نه مخکې مړ کوي په داسې طریقه باندې مړو چې هغه شریعت د خلاف نه اور باندې مسلو داسې مکو چې ویني سي نه بس په طریقه باندې مړ کا چې مړ کې لکه مار شو لنډای شو مچای شو ضروري شی هغه په داسې طریقه مړ کا چې هغه ته دوره تکلیف ته نشيږي دا الله د مخلوق چې کوم دی دا باقاعده به تاسو کی یو سفر باندې نبی اسلام روانو یو صحابي چې دا یو مرغۍ دغه کړي ودا د مرغۍ بچی چې کوم دی په داس پولیس کې دا کړ او را روان مرغۍ برا شوړه کېدا او هغه خلکو باندې براتلا بیا به واپس تا حضور پاک پیدا څه چل نه مرغۍ راځي اصحابي وی حضور دې ځان کې مرګري دې مرغۍ بچی چې ابن سني ها الله مخلوق تکلیف دا بچو ته پرید دا بچی ولا ورک دا الله مخلوق سره بزیاتې نه کې دا د مخلوق خیر خوای دا یو حقوق الله دي یو حقوق العباد دي حضور پاک تا اوسای چې کوم نه شکایت کړل دي طائف کې یو سړی سره چې کوم دی يهودي سره اوسای او هغه اوسای سترګو کې اوخ کې دي دا يهودي مخ کې راکاږي او اوسای چې کوم درست ګوري حضور پاک ته چې وګتل حضور پاک په پوښ دا ماته شکایت کوي حضور پاک خپل راغی او هغه اوسای ته متوجي شو ولې داسې زور نه کې حضور ګور وسوچ کوم دی حضور پاک پیجن لرګو پیجن غټو خود مکه مشرکان نه پیجن ابو جهل نه پیجن حضور دای ما ابو زیال علیه امانه دوه واړه بچی پاتې شوی وام چې غیلم یو ځل پای ورته ما د خیر دی لاله هغه يهودي ته حضور پاک وي دا څه کار دی چې دا اوسه پریدا بچی دی پاتې شوی دی پریدا چې دا بچی ماړو کې بیا براشي ودا خو زناور دی عجیب خبره ده د دې څه پته لګ په دې څه اعتبار دی چې دا لږ بیا برازي کنه حضور پاک زامن زبر دي ولاړم چې دا اوسه راشي بس بیا وزلاړ شي يهودي حیران شو هغه اسایلاله په منډه باندې زه خو سم تیزي او ډیر په توندې باندې لړ او خپل بچو ته خپل جبه کې وای چې شابه زر کې دا اخیری پای د معنا اوس کې حضور پاک زما په ضمانت کې ولاړ دی دا چې پیغمبر الله موږ را کړ دی دا چې ناموس او دا چې هستی موږ الله را کړ دا بچو چې دا وورید ها ستا په بدل کې حضور پاک موږ دی وسره مدال کې زجزو اوسای आवाज تلوا د دوه بچو سره واپس شو څنګه واپس شو يهودي حیران شو اوسای نه تاسو کې دا ولې حضور پاک دا بچی ته چې ما خبرو کوي غویم پاینس حضور پاک ستا په ضمانت کې يهودي چې دا ماجر ورته اشهد الله الا الا الله واشهد ان محمد رسول الله الله غل دي ایمان چې کوم دی او باندې وګرځول دا چې پیغمبر الله مولا الله پاک را کړ دي چې موږ او تاسو د خپل دین حفاظت وکړو خپل دین چې کوم دی ادب وکړو د دین ادب داده چې موږ او تاسو د هر چا خیال وساتو الله له الله درجه ورکو پیغمبر له پیغمبر درجه ورکو اصحاب له اصحاب درجه ورکو ولی له ولی درجه ورکو دغه سه عام مسلمان له عام مسلمان درجه کو د مور او پلار سره د مور او پلار سلوک کو مور او پلار سره زیاتې نه کو ظلم نه کو نن په معاشره کې د مور او پلار سره څومره زیاتې کیږي بار بار بیانېږي په دې روزه کې وسو پیر دا حدیث تاسو حضرات نو اوریدل دي چې حضور پاک په منبر باندې خطو او په یو پوړای خپل دي امين بل پوړای باندې خپل دي امين په دریم پوړای باندې خپل دي امين حضور پاک د صحابه کرام ته پوښ کوي تاسو د حدیث یاد په یاد ته خاصه بطور رایکم گردانکم حضور پاک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خو ناشتا کارو تاسو خو امين امين وي ما چې کړم به پوړای باندې خپل کې خدا جبريل امين راغی الله دې هغه سړی تباہ هلاک کی په چا د رمضان می اشراله د رمضان په جګه ته بخنه ونه شو اماوي امين دویم پوړای چې خپل خدا ما ته حضور ما ته جبريل امين فرمایل چې کوم سړی مخ کې استاد ذکر وشي پتا درودونو خدای تبارک ما امين او چې دریم پوړای باندې خپل خدا جبريل امين فرمایل چې کوم سړی مور خپلار یو یاد واړه هغه داسې حالت ته اوسې بډاګانی او دې نه دوره خدمتونو کې جنت مستحق چې خدای تباہ هلاک کیا جبريل ما امين تاسو ګورئ د خیری چا کړی دي او د امين په سو کوئی د مور او پلار سره خسلو د الله د حکم پس متصل حق راغله دي علما فرمای
چې بیت الله ته قتل زیات ثواب دی که مور او پلار مخ ته قتل زیات ثواب دی؟ نو بیا فرمایي نه، د مور او پلار مخ ته قتل زیات ثواب دی. ځکه د بیت الله شریف طواف کوونکو ته چې کوم خلک طواف کوي شپېته رحمته پې ورېږي، او چې کوم بنده طواف نه کوي بیت الله ته مخامخ موس کوي، بیت الله ورته ښکاري، نو هغه ته 40 رحمتونه پرې راورېږي. او چې کوم بنده صرف بیت الله ته ګوري، نه طواف کوي، نه تسبیح وایي، نه تهلیل وایي، صرف او صرف چې کوم دی بیت الله ته ګوري 60 رحمت پرې راورېږي. ځکه دا 5 سيزونه دي ته صرف په کتو باندې الله تعالی ثواب ورکوي. 5 سيزونه ته په کتو باندې چې هیڅ نه وایي، هسې ته غلی غلی ګوري، الله درله ثواب درکوي. یو بیت الله دی. نو بیت الله ته په کتو کې 60 رحمت لري، او مور او پلار ته په یو نظر کتو سره الله د حج ثواب ورکوي، پوره د حج ثواب ورکوي. نفلی حج فرضي ستا په غاړه نه چې یا رسول الله که سره د مور او پلار مخ ته 100 پیرې ګوري، الله به سره وجنه الله خو سره کېږي نه، د الله خزانه خو څه کمیږي نه. نو زمونږ سور مور او پلار زمونږ پریشان دي، زمونږ سور پلاران څومره مین دي، هغه د اولاد د چې کوم نه پریشان دي. ته دغه فاسق فاجر مور او پلار ته په خپو باندې زور وکړه، په سر باندې زور وکړه، دوا دې نه وغواړه، سختی وسره مکه که بې دینه وي. الله فرمایي که ستا مور بې دینه خو څه کې کافر ولې نه وي، یو خبره به نه منې چې دغه مور او پلار ته به دا غیر شرک په دعوت باندې به آمنا نه کوي. که تا ته وایي بچې شرک وکړه، کفر وکړه، بې دینه شه، دا خبره به نه منې. نور په جایز کارونو کې فقها فرمایي که تا ته مور پلار وایي چې بچیا دا ښځه تا کړې ده، بس دا پرېږده، دې کې به چون چرا بیا نه کوې، وجې چې زما دې ښځه څه ګناه کړی دی، بس رجایي او طلاق ورکړل. که عبدالرحمن صاحب څنګه ورکړو، نن سبا خو داسې خلک نه کوي. نو د مور او پلار مخ ته دا قتل ثواب دی، زمزم اوبو ته قتل ثواب دی، قرآن پاک ته قتل ثواب دی. بیت الله شریف مور او پلار او زمزم اوبو ته قتل سکې ناسو ته ګوري، دغسې چې قرآن پاک ته قتل په معنا باندې نه پوهېږي، په ټکي باندې نه، هسې قرآن مجید کلاو کړی دی او ګورې ورته پاڼې اړې ګورې ورته، دا لکه د حضور پاک مخ ته چې ګورې. قرآن پاک ته قتل چې کوم دی هسې قتل ورته ثواب دی. د عالم با عمله چې د الله تابعدار د حضور پاک چې کوم دی صحیح جانشین، دغه عالم مخ ته قتل ثواب دی. اوس په تش په کتو باندې الله تعالی ثواب ورکوي. الله تعالی چې کوم دی د چا سایه او کوشش چې کوم دی ضایع کوي نه. د دې وجې نه الله فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، څوک چې ذرې په ذره باندې نیکي کوي الله به ولې ثواب ورکوي، په دې به الله تعالی اجر ورکوي. داسې نیکۍ به خلک په قیامت کې هغوی ته حیران به شي چې یا الله دا خدای نیکي خو ما کړې نه وه، الله و اراده خو دې کړې وه که نه. دکې یو سړي ته به عملنامه میلاو شي، هغه عملنامه کې به څه بلا حجونه به وي، عمرې به وي، خیراتونه به وي، بلا چې کوم نیک کارونه به وي. فرشتو ته وایي الله دا عملنامه خو زما نه ده، فرشتې به وایي دا خو ستا عملنامه ده، وایي دا ولې ستا عملنامه، وایي دا دور دور کارونه به الله طرف ته به آواز وشي بنده پلانکي وخت کې یو سړي خیر خیرات کو، ساړه کې دا ارزو راغلی وه چې افسوس که ما سره پیسې وې ما به کړې وې، الله ما خو صرف ارزو کړې وه، الله وایي دا خو زما کار چې ما در کوله چې تا ارزو که ما دله ولیکل. د دې وجې نه بني اسرائیل کې یو پیرکات راغی، یو سړی په لار روانو، د شګو یو غټ ډېری و، یا الله که چېرې دا د وړو وې دا ما خیراتي ورکړو. هغه بنده ته باقاعده بشارت میلاو شو تا ته د دې ډېري د وړو عمره ثواب میلاو شو. الله خو د انسان نیت ته ګوري. الله تعالی زموږ ستاسو نیتونه صحیح کړي. نو ادب چې کوم دی دا ټول ادب دی، دا ټول چې کوم دی خیر خواهي ده، د الله خیر خواهي، د پیغمبر خیر خواهي، دغسې د اصحاب کرامو، د اولیاء کرامو، د عام مسلمان، د مور او پلار خیر خواهي، د ګاونډیانو خیر خواهي، د خپلو خپلوانو خیر خواهي، دا ټول په ما او تا باندې لازم دي. یو حقوق الله دي، یو حقوق العباد دي. نو غرض مې دې خبر کې دا و، هر اختر کې هم دا اعلان کوم 30 کاله دلته وشو او 8 کاله مې هلته اعلان کړی، دا اعلان کوم چې خدای لپاره درنه یو چانده غواړم، یو دا چانده غواړم چې خپل مور او پلار رضا کوي، خپل خپلوان رضا کوي. د چا نه څوک خپوي د اختر نه مخکې هغه له ورشه الله به تعالی عزت درکړي، دا درنه غواړم. دا وکئ، یقین وکړه ټول عملونه به ستاسو الله ته قبول وي. دا معطل وي، ورې بعضې عملونه هغه ځونډ وي، د اسمانه د ځمکې منځ کې ځونډ وي چې دې هغه عمل وکړي الله تعالی یې قبول کړي. دغسې د مور او پلار نافرماني شوه، د خپلوانو سره چې کوم دی صله رحمي کټکول شو، د چا سره ظلم زیاتی شي معافي ترې وغواړه، الله به تا معاف کړي. د موسی علیه السلام په مجلس کې یو کس صرف داسې و، موسی علیه السلام
زارای له خلق وباسو باران بن شو موسی علیہ السلام الله ته زاری کول یا الله باران یا الله باران وکي موسی علیہ السلام ته الله وحی وکړه موسی ستاسو په دې مجلس کې یو سړی دی او هغه کې دا ګناه دی بعضی فقهاء ګناه دا چې دنه سو په پوک سو معصیت خپوا هغه ته تعلق ختم کړو وی یا بل څه ګناګار دی کې یو انسان ناشته چې تر څو هغه انسان په دې مجلس کې ناشته تاسو باندې باران نه کیږي نستا سوال قبليږي موسی عليه السلام کو غوسه نه زړه طبيعت الکه دا تاسو ته پاسه دې مجلس ته پاسه باندې باران بن شي اصله پوه شو شرمېږي موضوع دا ټول خلک ما ته ګور چې دا سړی دی سترګې خطر کړې سترګو نه اوخ کې روان شي یا الله زما توبه را آینده لپاره بدا ګناه نه کوم خو الله زما پرده وساتي لږ سات الله خو سکندونو کې مړ باندې خبرېږي موسی عليه السلام ته الله وحی کوي اے موسی د کم بنده پوجي چې تاسو باندې باران بندو داغه پوجي تاسو باندې کوم هغه سړی ما سره روغ وکړو هغه ما ته دسترګو نه دوه خېته کړې الله سره د اوخ ډېر قدر دی الله سره د شهید دی ډېر قدر دی لږ موسی علیہ السلام وی یا جبرئیل دا سړی خو ماته خو دا سوق دی لږ سات مخکې دوره ګناګار چې د پوجي باران بن شو او لږ سات پس چې کوم نه دومره د الله قریب بنده جوړ شي چې هغه پوجي باران کیږي وی الله او چار پړ دی نه چا پردې نه الله ستار بادشاہ دی موږ سوره غلطه کوو درته موږ د شپې سوره ګناونه کوو موږ سوره چې کوم د الله نافرمانی کوو الله موږ باندې پردا چي د الله په نومونو کې ونوم ستار دی ستار باندې پرده راوستل کې په خپل بندگان د او یوم د نزيات مهربان دی په خپل بندگان باندې پردا چي داغه بدای پټي داغه ګناونه پټي و بندا حدیث مبارک کې راځي روزانه دا نه چې صرف په رمضان کې روزانه ماخام او روزانه سار چې څنګه انسان ته لاس وړي حدیث مبارک کې راځي ماخام ته کې الله انسان ته خپل د قدرت لاس ور کې و بندا کته دې رس کې څه ګناونه کړی وي ما ته توبه وباسه او توبې دروازه کولاو دا زبستا بخنه وکم زبتا ته معافي وکم دک سره سار ټیم کې الله تعالی لاس وړي خپل قدرت سره چې څنګه و بندا کته شپه کې څه ګناه کړی ما ته توبه وباسه زبتا معاف کړه الله دومره غفور رحیم دی دلته الله تعالی معمولی خبره باندې خوشالي وګورئ اخرت کې ډېر چې سوري وباسه ډېر زیات چې کوم نه چغي سوري حدیث مبارک کې راځي دا دوزخیان به چغي وباسي او دا چې چغي به وباسي چې دا غي د چغو داسې به وای 1500 کال به چغي وباسي یو بل سره مشوره وکي چې بھائی الله تعالی هم نن ترست راځي نو خيار خو به ډېری هغه وی کار به وګو الله مو ته دنیا کې وینو چې استعینوا بالصبر والصلاه مال امداد وغواړي په صبر سره په موږ سره نو موږ خو نشو کولای تر موږ خو دوزخ کې مونږ نه کیږي هلته خو موږ چوم نه خدایم دا صبر وکول شو کنه یو کار نه کوو راځي چې دا صبر وکړو کله الله باندې رحم راغی نو 1500 کاله حدیث مفهوم دی 1500 کاله بدی د لمبي به راځي ماران لړمانان به راځي عذابونه به راځي خو په دې تم باندې کې دې شي الله باندې رحم راشي دا کافرانو پر الله مسلمانان بچ کی نو چې 1500 کال نور تیر شي نو زر کال پس په الله تعالی یو جواب ورکړي د حسین ډک اخسئوا فيها ولا تكلمون کور شي چې شي په جهنم کې ما سره خبرې مکوي ولې زکا انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين زما بندگان دنیا کې هغه به دعاګانې کولې هغه به عبادت کوو اے الله مونږ باندې رحم وکړي مونږ ته بخنه وکړي هغه به سوادونه کول ماته او تاسو به پر ټوکې بس هرې کولې هغه پر بخنداګانې کولې نن چې کوم د تاسو باندې رحم نشي کولای الله دې دغه چغونه مونږ بچ کی الله دې زموږ اساس په حال باندې رحم وکړي الله دې رمضان د قران دا برکات زموږ استاد نصیب وګرځي الله دې رمضان د قران شفاعت زموږ نصیب کړي بل حدیث مبارک کې راځي چې چا د رمضان مبارک روزي ونیسلې او ورپسې په دې شوال ټول میاشت کې شپږ روزي ونیسلې سته من شوال چې وته وي دا تشوا لکه دې ټول مر روزوي دا تشوا لکه دې ټول مر روزوي څنګه ګوره د یو میاشت روزي الله کم از کم پلس باندې راوګي کنه یو میاشت په 10,000 ورکا سو شو 300 شو ها تاسو کنه 3 دای 300 روزي او چې شپږ نور شي نو چې دای 60 360 ورځې په کال کې 360 ورځې کې ساجو روزي وي نور به دې موجي وي ولیکن چې چاله الله توفیق ورکړي اگر چې ګرمي روانه ده او ورځې ودیږي دا چې خامخا دا
پرله پسې ونیسه یو نن ونیسه یو دوه ورځې پس ونیسه یو بله ورځ ونیسه خیر دی یا سړځای ته وګوره که د بیا چې کله باراني روژه کا دا شپږ روژې چې چا برابر کړي د ده لپاره داسې شول که دی صوم الدهر ټول عمر دی روژه وي نو دغه یو خاصه کوم یو دغه چانده غواړم چې خپل خپلوان رضا کوي مور او پلار رضا کوي ګاونډیان رضا کوي که چا نه خفه وي که چا ګناه وي که نه وي ورچا رضا یې کا دغه انسان چې را کم سړی رضا کېدو لپاره لاړ شي حدیث مبارک کې راځي 500 کاله به دی جنت ته مخکې ځي 500 کاله مخکې چې کوم سړی ورتلی وي او بل ته دا یو خاص کوم چې را خپل کشران د اختر پر باندې جوارونه د نارواونه د خرابو ځایونو نه داسې آزاد بالکل بې موارې مه پرېږدئ چې بس هر څه کوي هلته شیطانان د شپې را پرېښودي وي او دلته ورته انسي شیطانان چې کوم میدانونه لګولي وي نو هغه هر څه خواري اوسي مهرباني وکړئ دغه میدانونو ته مه ځئ د اختر دا مبارک شپې راځي د خپلو خپلوانو سره د خپلو رشتهدارانو سره د غریبانو سره همدردي د هغوی سره چې کوم دی سلام کول د هغوی سره مبارکي کول دا چې کوم دی دا د دې رض ده الله دې زمونږ ستاسو نصیبه وګرځوي الله د رمضان د قرآن برکات مونږ او ستاسو ته ټول ته الله تعالی نصیبه وګرځوي او الله دې زمونږ ستاسو خاتمه په ایمان کړي زموږ ټول کشران دا سنت کې واړه واړه لکان ماشاءالله اعتکاف کې چې کوم دی د الله سره تېرې کړي نن هم ورځ ده الله دې لسمم زموږ نصیب کړي دا یو اعتکاف کوونکې ملګرو د څومره لوی اجر دی د دومره لوی اجر دی حضور پاک فرمایي چا چې په اعتکاف کې یو شپه تېره کړه یو شپه د ده او د دوزخ منځ کې الله تعالی 3 خندقونه وایي د یو خندق اندازه ځمکې د اسمان تر منځ اعتکاف کوونکې دا د الله په دربار باندې پروت دی د الله میلمه دی چې بهر څومره اعمال کېږي د هغې ثواب ملاوي د الله تعالی چې دی څه غواړي بیا حدیث کې راځي چې د دنیا څه غواړي نو الله وایي زه مصلحت ته ګورم لکه بعضې حدیث کې زه مصلحت ته ګورم که دی داسې شی غواړي چې هغه د لپاره نقصان یې نه ورکوم او آخرت د پاره چې څه غواړي ورکوم بله لکه اوس یو ماشوم دی مور ته یې ماله اور راکړه نو اور څه کوي که مور له اور راکوي خو په ځان پسې دي که یا یو غریب سړی دی موږ استاد په خبره کوله غریب سړی دی هېڅ شی ورسره نشي که نه یو دم وایي ماله خدای ټرک راکړي نو ټرک بیا ودرېږي کوم ځای کې بیا خو څوک به دې وپټه کوي که نه داسې په اندازه باندې شی وغواړه چې هغه تا سره ښایي نو دې کې بس تا خیر چې الله یې نظر کوي الله تعالی دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې په دې شپو ورځو کې عبادت وکړو په دې شپو ورځو کې خپل خپلوان رضا کړو دا الله د مخلوق سره احسان کول دا ډېر لوی شیز دی خیر الناس من ينفع الناس بهتر په تاسو کې هغه خلک دی چې خلکو ته نفع رسوي خلکو ته فایده رسوي زمونږ ستاسو الله تعالی خاتمه په ایمان کې الله د مخلوق دپاره موږ د خیر او د برکت ذریعه وګرځوي د مخلوق دپاره موږ شر نه ګرځوي فتنه نه ګرځوي الله نه سوال پکار دی دا اوس هم رد مې پاتې ده که چا کې ما اول ځان ته وایم که ما کې څه نقصان چې هغه ځان نه وباسم تا نه څوک پلار خفه دی مور خفه ده رور خفه دی ګاونډي خفه دی یقین وکړه دې کې ستا فایده ده دنیا فایده هم ده د آخرت فایده هم ده او که نه په ضد کې راغلې نو بس ځان له آخرت هم خراب کړي او دنیا به هم خرابه کړي الله دې موږ تاسو له توفیق ته توبې د استغفار الله ته د رجوع نصیب کړي رمضان د قرآن برکات ته الله دې نصیب کړي الله فرمایي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره چا چې ذرې په ذره نیکي کړې وي الله یې ما سره قدر دی ما ځان سره محفوظ کړی ده که تا ته یاد دي که نه یاد دي خو هله چې دا نیکي مونږ او تاسو پر ریا نمایش خرابه کړې وي په دکداوي خرابه کړې وي دا نیکي مونږ ځان سره محفوظ ساتلې وي ومن يعمل مثقال ذره شرا يره چا چې ذرې په ذره باندې بدي کړې وي دا بدي وینځلې نه وي د بدي نه توبه نه وي ایستې دا بدي دغسې کړې وي او بیا یې پروا نه ساتلې هغه به یو په یو باندې د هغې سزا ملاویږي که توبه ایستې وي استغفار یې ویلې وي او نیکی کړې وي بیا خو ان الحسنات یذهبن السیئات نیکۍ بدی په خپله وینځي جمعه د جمعې یو جمعه د بلې جمعې پورې دا کفاره ده رمضان د رمضان پورې دا کفاره ده مونځ د مونځ پورې کفاره ده دا ټول یو بل پسې کفاري الله مونږ ته قسمه قسم بازارونه او قسمه قسم سوداګانې چې کوم دی د آخرت دپاره ازادي کړي خو مونږ او تاسو له ویښ شو الله دې موږ له توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین